د مینې معجزه وه، دروازې له تله راتله او عجبه شان قیصه وه. دروازې له تله راتله د ژمي اوږده شپه د چا یاد باندې سبا کړه، بیا هم خوله خوله وه. دروازې له تله راتله او سپېرې مسافرۍ رانه له تورو غرو فنا کړو، سپېرې مسافرۍ رانه له تورو غرو فنا کړو، بس دا به یې ګیله وه. دروازې له تله راتله او په ما پسې هر وخت دا افسوس سلګۍ وهلې، په ما پسې هر وخت دا افسوس سلګۍ وهلې، پوخ کو به لمده وه. دروازې له تله راتله او د ولږې روژه وه خو احساس په چا کې نه و، د ولږې روژه وه خو احساس په چا کې نه و، دا پیغله پښتنه وه. دروازې له تله راتله او شعر دی چې یوه مور مې نن اوتره په بد حال کې ولیدله، یوه مور مې اوتره په بد حال کې ولیدله، د زوی یې جنازه وه. دروازې له تله راتله او مننه، یوه مور مې اوتره په بد حال کې ولیدله، د زوی یې جنازه وه. دروازې له تله راتله او مخته ده چې که رانغلې عثمانه ته به ګورې زه به مړه یم، تر دې مې حوصله وه. دروازې له تله راتله. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه او محبتونه مې ومنئ. کتونکي پروګرام کلیوال مازدیګر دی او صابر افریدی یو وارې بیا په یو نوې مرکه کې د یو ځوان او تکړه شاعر ملګري سره عثمان شکور صاحب را سره په کلیوال مازدیګر کې میلمه شوی دی. په کلیوال مازدیګر کې وړومبی ځل مو دی، ستړي مه شي، درته وایو ډېره مینه. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم مننه کوو. وخت مختصر دی، پوښتنې به نه کوو، کتونکي سره به نظم دی. عنوان یې دی چې زه به نور غلی شمه، زه به نور هېڅ نه وایم، زه به نور غلی شمه، زه به نور هېڅ نه وایم، ښه به دې هم نه ستایم، بد به دې هم نه وایم، خپل ارمانونه به ټول د خاورو لاندې کړمه، ځان نه به ساه وباسم، ژوند به نور نه کوم، نور خپل ضمیر به مړ کړم، احساس به هم دوکه کړم چې ګناهګار پسه شوم، چاته به دا نه وایم پر ما ظالم ولې شوې او تا کافر ولې کړم. زه به نور غلی شمه، زه به نور هېڅ نه وایم. بیا په دې سوچ کې شمه چې بېوسي مې وجني، خدای چې ژوند دې راکړو نو بیا غلام ولې شوم، د دې نه مرګ بهتر دی، دې ته خو ژوند نه وایي. ما ځان له ژوند غوښتلو، زه به په حق ولاړم، چا به مې خوله بنده کړه، چا به په مخ وهلم. ما ځان له ژوند غوښتلو، زه به په حق ولاړم، چا به مې خوله بنده کړه، چا به په مخ وهلم. دنیا د حق خلاف وه، په دې کوشش چې ځان ته یا مې غدار ودروي یا مې په دار ودروي. اخر انسان یم خدایه تا پیدا کړی یم، عقل شعور لرم، دا فیصله مې وکړه، زه د منصور په شانتې په دار ولاړ ښه یم، بس غلامي نه کوم، بس زه غدار ښه یم. ډېره مننه کتونکو، دغه خوندور نظم او کلام مو ترې هم واورېدو. اخره کې که یو بل کلام مو شریک کړو راسره کلیوال مازدیګر کتونکي. غزل دی، روماني غزل دی چې ای د خپلې غاړې هار مې کړه که نه، درته سوال کوم چې یار مې کړه که نه، سپېلني مې کړه او ځان ته مې لوګې که، زه د خپل حسن نظار مې کړه که نه. خدایه درد دی تنهایي ده او باران دی، خدایه درد دی تنهایي ده او باران دی، ناقرار زړه په قرار مې کړه که نه. بېروخي دې در په در خاورې په سر کړم، بېروخۍ دې در په در خاورې په سر کړم، دې نه ښه ده بس سنسار مې کړه که نه. لیونی شومه جامونه پیالې راوړه، ساقي زر شه ګنهګار مې کړه که نه. لیونی شومه جامونه پیالې راوړه، ساقي زر شه ګنهګار مې کړه که نه. خپل وجود ته په سلګو سلګو ژړېږم، لږ په خپلو اوږو بار مې کړه که نه. او شعر دی چې په غر او سمه نه یم، چې په غر او سمه نه یم عثمانه، چې په غر او سمه نه یم عثمانه، ځان پسې داسې بیمار مې کړه که نه. ډېره مننه کتونکو، دغه عثمان شکور صاحب و چې خوندور کلامونه مو ترې واورېدو. هیله لرو چې خوښ شوي به مو د خپل کوربه صابر افریدي ته ورکړئ اجازه، چېرته هم چې وخات آباد.